اساس کې داسې نه ده چې ستا بچي نه الله تعالی عالم ساز که ستا بچی په قرآن باندې پوه شو د دې قرآن پوهېدل او د ده دا تکړه کېدل او د ده په دې لاره روانېدل دا ستا دپاره کامیابي ده ځکه که ته په دې دنیا کې ژوندی نو دا قرآن ګورې خلکو ته د پلار مقام ښیي چې د پلار دا حقوق دي که ته هر څومره مجسریټ شوې او ته هر څومره لوی سړی شي ګورې پلار دی د پلار سره دشمني نه کېږي او د پلار سره حق شرعي نه کېږي بس پلار دی چې څه حکم کوي دا به مني البته که د ګناه حکم درته کوي چې ورشه غلا وکړه او سره وړه کور ته نو غلا به نه کې غلطه خبره به نه مني خو چې صحیح خبره ته څومره کې دا به ټولې مني نو اوس په دې معاشره کې تاسو نظر واچوئ څه لږه موده مخکې دغلته په دې جندول مونډه کې د کوز دیر طرف ته یو هلک لګېدلی دی او د موبایل د وجې نه په خپل مور او پلار دواړو باندې ډزې کړي خپل پلار یې وجلی دی او خپل مور یې زخمي کړې ده او څو ورځې خو بیا هغه په هسپتال کې و چې اوس به ټیک شوي که به نه ټیک شوي نو دا بچی که چېرې ده دا قرآن زده کړی وی او ده دا حدیث زده کړي وي او دی د خپل دین نه خبر وي او دی د خپل پلار د مقام نه خبر وي نو ده پرې پلار باندې ډز کړی و د سر به یې پرې نه وکړی خو موږ خپلو بچو ته دا آداب ونه ښودل چې د پلار کوم مقام دی او دا تا ونه پیژنده د پلار قدر دې ونه کړو نو بچی دنیا دې تباه او برباده ده او آخرت دې تباه او برباد دی لکه یو مشهوره واقعه ده په تیر تاریخ کې په یو علاقه کې به داسې کار کېدو چې د چا مور او پلار به بوډاګان شي نو هغه به یې بوتلی او یو غر سر ته به یې وخېجل او د هغه ځای نه به یې ورغړول بس هلته به بیا د ځناورو دپاره به هغه خوراک ساز شي مرغۍ او سو به دا د هغه علاقې رواج چې بوډۍ به یو عمر ته ورسېدل بس بیا به یې په شا کړه او بو به یې د هغه غر نه به یې ورغړول او دا مشهوره واقعه ده مونږ چې ماشومانو دا واقعه دا قصه به مونږ اورېده او دا د هغه علاقې رواج چې هر سړي به خپل بوډا مور او پلار په شا کو دا به یې بوتو د هغه نغه نه به یې رغړو او چې دا سلسله روانه و بس یو ورځ یو سړي خپله مور په شا کړې ده چې بویت له د غر سر ته یې وخېجوله به دی ډېرې ځانه غورځۍ را غورځۍ خو پسې کلکه نښتې ده او بیا ورته هغه مور یو خبره وکړه چې بچیه که ته ما وغورځې نن که نه د دې غر نه ما ورغړې نو دا خو یو رواج دی او دا خو یو عادت دی بس روان دی چې دا کم خلک په دې لاره تلي زه به هم پې لاړه شمه خو نن تا ته دا خبره کومه چې ستا بچی به هم بله ستا په شا باندې راوړي او دلته به دې رغړی که چېرته ته نن ولګېدې او تا دا نظام او دا رواج تا بدل که او تا زه واپس بوتلم او زما خیال دې وساته ستا بچي به هم ستا خیال ساتي تا به د دې غر نه رغړی د دې مجبورۍ په حالت کې چې کله سړی سپینګیری شي او ښځه بوډۍ شي نو دا انتهایي مجبوری شي د دې نو هغه سړی چې راغی او هغه د هغه کوز راغی د هغه مړو حالت یې وکتو به د خپله مور یې واپس بوتله او د هغه ځای نه بیا هغه رواج او هغه نظام بدل شو چې د هغه سړي سره هغه کار ونه شو نو خلکو د هغې نه عبرت واخیستو چې ده د خپل مور او پلار خیال ساتلی و نو نن ځکه دی د ده خیال ساتلی کېږي نو دا قرآن او حدیث دا آداب ښیي د زندګۍ د ژوند آداب ښیي دا نو که تاسو په خپله باندې زده کړه تاسو په خپله د مور او پلار قدردان یې په خپله به د قرآن قدردان یې په خپله به هم ژوند ښه تېرېږي دنیا به هم د عزتونو ډکه او آخرت خو به ټول عزت